اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې د شهید اقبال بھائی شکریه ادا کوم چې دا خبره د خلکو په سوچ او په فکر کې راوستله. پرون او بله ورځ یې پوسټونه لګولي وو. محمد حکیم بھائی هم دا پوسټ لګولی و چې یاره د پاټک صدیق آباد دپاره د جنازګاه ځای نشته دی او د دې دپاره یو سوچ او فکر پکار دی. د ټولو نه بنیادي خبره دا ده چې منګه لګیو په کورونو کې، کورونه جوړوو، محلونه جوړوو، ډیرې جوړوو، خو چې کومه د دنیا پانی ده د دې دنیا نه منګه روان یو او رخصتي ده د هغه د تیاري کوشش کې منګ یو قسم نیو، ځکه چې د ټولو نه مخکې اول خو سلامت ایمان دی. ایمان منګ پریښی دی کاروبار طرف ته روان یو، ایمان کې کمزوری کیو، په کاروبار ته هم ترجیح ده. ادیرې ته د چا سوچ نشته چې په پاټک صدیق آباد کې داسې زموږ سره غریبانان خلک شته چې هغو نن د یو قبر وس نه کیږي. نن یو قبر په پاټک صدیق آباد په ایریا باندې لکه زما په خپل سوچ مطابق 80,000 نه واله د 1,00,000 روپو پر یو قبر تمامیږي د دې ځمکو په ریټونو کې. نو د جنازګاه دپاره داسې خبره ده چې د پاټکو ځمکې وي او د خانانو ځمکې وي. خانان راته کمزوري شولو، ځمکې روانې دي په خرڅ کې، خلک را روان دي، ځمکې غونډې واخیستل شولې، دغه 2 ځایونه پاتې دي. د میلې ځای پاتې دی، دې طرف ته زمونږ د دې عزیزانو چې په دا لانجه قونجه ده دغه ځای دی. نور ځایونه زموږ سره پاټک کې نشته دی. زمونږ په حاجي آباد محله کې یو پټی و، د 2 ورونو ماما او خوري په لانجه و، هغه پټي کې به خلکو جنازه کوله، هغه پټی هم اوښتی دی. نو د دې دپاره داسې خبره ده چې کمیټي یوه جوړول غواړي، یوه کمیټي جوړول غواړي چې د پاټک د صدیق آباد د محلې هرې محلې نه پکې یو کس راواخیستی شي. زموږ 27 جوماتونه دي، 27 جوماتونه دي، هغه ته یوه کمیټي ورځي او هغه جومات ته پیغام ورکوي چې بای موږ دقسې یو سوچ او فکر روان کړی، په جومات په هر جومات کې خپله یوه کمیټي ده، هغوی کو بیا د کور په سر باندې پیسې رالي او که په مالدار او په غریب باندې رالي. زه به ته ځان له دا خبره وکم چې انشاءالله چې څونه چانده را باندې راځي د هغه چاندې نه به هم زه بالاتر سوچ کوم. زه به په کراچۍ کې خپلو ورونو ته وینا وکم، خپلو دوستانو ته به م وینا وکم. انشاءالله زه به په دې قربانۍ کې ستاسو نه یو 15 قدمه مخکې ځم، ځکه چې من ټول د سا خاوندانان یو او ټول الحمدلله کاروبار والا خلک یو، داسې نه چې ګنې په من کې بېروزګاره څوک شته دی. خو جنازګاه خو د جنازګاه د زموږ په پاټک صدیق آباد کې را روان دی، الیکشن را روان دی، په دغه باندې به څو خبرې وکړو، پارټۍ به نه ده کوو. بهی د اوبو د سکنې سیسټم نشته دی، ټول خلک د بازار دکانداران چې دي هغه د مرکز نه اوبه راوړي د سکنې دپاره. نو بهی موږ چې څوک منتخب کوو او د چا سره ودرېږو نو په ترجیح بنیاد باندې به موږ دا مطالبه کوو چې بهی پاټک زما اهمیت دونه وړ لري لکه چې څونه اسلام آباد لري، زما د باجوړ ښار دونه اهمیت لري چې څونه پېښور ښار لري، ځکه چې دا زما کاروباري مرکزونه دي. عنایت کلی زما دونه اهمیت لري چې څونه کراچۍ ښارونه اهمیت لري. په دې کې ولې د اوبو سیسټم نشته دی؟ زه به ټول عمر د جوماتونو نه اوبه راوړم او په صحیح معنو باندې د جومات اوبه چې دي په سکنه کې جایز هم نه دي. که په دې باندې عالمانو نه چا تپوس وکړو نو دا بار نشي استعمالولی. نو په دې خبرو باندې به موږ سوچ کوو او انشاءالله جنازګاه په اولني ترجیح باندې دا به موږ کوو. انشاءالله اکبر جان صاحب دلی دی، په دې کې به یوه مضبوطه کمیټۍ جوړو، حکمت بای دی، لیاقت بای دی، تاج محمد دی، چې څونه کسان یو، شاهد بای به د خپلې محلې نه کسان راوالي. نو په دې کې کو د 100 کسانو کمیټي، کو د 150 کسانو کمیټي، ښه مضبوطه کمیټي به جوړو. بیا په جوماتونو کې خپلې کمیټې نه دي، هلته بیا نور ضرورت نشته دی. نو بیا کو هغه د کلي مولا او یا د کلي مشر په څه بنیاد باندې چانده را دي. نو انشاءالله پاک کې به موږ اوسه ولاړ یو.